خلق په وشويږي اوای چې عبادت صرف د الله سره سرټیټي الله تسلا بیا بل چا ته سرټیټي چشتا کو پیر ته سرټیټي والے کې عالم ته والے کې ولی ته بیا والے کې نبی ته والے کې بس یو خدای سرټیټي کافی موږ چې قبر ته ورسو وای قبر ادب دیو کو مشرک سره قبر د چپ کو مشرک سره کوم خلق خدای عبادت کوي او د نیکانو بندگانو ادب نه کوي دا توحید د شیطان دا او دینه مش پناه غواړو دکا کچا دی ولی نبی قبر ته سجده وکړه موږ مسلک سره هیڅ تعلق نشته دا نن څوک سجده هم کوي قبر ته به خلق په موږ وروتړي وای دا تاسو ورته دا تاسو مذهب دا تاسو مسلک تعظیمی سجده وکړه شرک نه ده حرام ده به که تعظیم په نیت چپ کو لا ادب سره ودرېدو بیا دا چرنګ بیا خو صحابه ته مشرک وایا تعظیم نه ده شرک عبادت د غیر الله شرک تا موږ د غیر الله عبادت نه کوو ته پوه نه موږ د رسول الله او د صحابه او د والانو ادب څخه خراب ده چې داسې معاشري چې اوسېږو چې موږ خپل خلق دا نور والا نه وایو موږ خلق داري جوړي چې شرک نه وسی بدعت نه وسی وای کانی جان پورې موږ دا شاه سليمان زیارت کانو دي چې شای چې موږ مسلک نه وای مسلک نه دا دا نه وای مذهب نه دا دا نه وای دین نه دا د موږ دا زړه کلمه زوړ دین هغه دا چې کوم صحابه او مشترک کړه ایزان قدر دا یاد ولرا چې موږ خدای یو منو او عبادت صرف د الله کوو الله نه علاوه د چا عبادت قائل نه یو خدالته یو نقطه دا چې خلق په وشويږي اوای چې عبادت صرف د الله سره سرټیټي الله تسلا بیا بل چا ته سرټیټي چشتا کو پیر ته سرټیټي والے کې عالم ته والے کې ولی ته بیا والے کې نبی ته والے کې بس یو خدای سرټیټي کافی ده نو زمایا چې مشتا اول وجه راسه مثال پروتا چې توحیدونه دو دي یو توحید د شیطان دا او یو توحید د فرشتو دا شیطان توحید څه شای دا چې ویل زما یو خدای ته سرټیټي کو بل چا ته سر نه ټیټاو خدای ورته اسجد له ادم ادم ته سجده وکړو ته نه کو ابا واستكبر سره کلاک سره ټینګ سره ډټ الله فرمای واستكبر وای سره ډټ تکبر وکوي زبده ته سجده کو الله ورته فرمای ما امر ته تکړه دا ورته انا خیر منه یا الله تا خو ډر تکړه خو زل د نشه زبده ته سره ټیټی کو زه بهتر یم کله شیطان سجده په مزه کې تقسیم سي چې د اسمانو چې کوم سجده کړې دي چاپین او رجای بن صفات د مزه کا به عدل سجدو ډکه سي بیت المعمور د فرشتو کعبه د چیرته خانه کعبه د پمزه کې په دې پاس اسمان چې هم کعبه ده ا د فرشتو کعبه ده یغه طوافونه فرشته کوي د 4000 زراکاره طوافونه کړی دي عرش عظیم تا مال دلانه د دې طوافونه کړی دي جنتونه د پستر ګولې دي تا مې منو خو لیدلی مونږ دي دلی دي دوزخ تا ما منو لیدلای مونږ ده فرشته تا ما منو لیدلی مونږ دي آدم علی السلام تا ما منو لیدلای مونږ ده د پستر ګولې دي دا غټ علم ده د سترګو علم ده عین الیقین ده تا ما ول علم الیقین ده تا ما یقین لرو چې شی مولیدلی نه دي د پستر ګولې دي ار ودا د دې برابر نه ده د علم عین الیقین ده عالم هم ده خو سرټیټی نه وکړه سره د توحید خدای ورټ سره د عبادت خدای لعنتی کو اخرجوا زمال دربارنا ان علیک لعنت الی یوم الدین چې چیرته تر قیامت به پتا لعنتی جهنمی سو او فرشتو توحید چ شایدا عبادت دی الله کا او دی الله په امر سرټی ادم علی السلام ته وکړه او دا سجدا دا هم غټه خبر ده خو تاسو سبحان الله ویرا ده دا هم یو خبر ده مش قبر ته ورسو وای قبر ادب دیو کو مشرک سره قبر د چپ کو مشرک سره ما مکه چې او ملګانو ته ورتل چې جنت المالا چې مباشر راغی مل مش قبر تاسو ودرېدل لاس مې ونه ولته یا چې مشرک سره ادب دی وک ادم علی السلام ته فرشتو سجده کړی دا تاسو شرک ته کنه دا نه چې ادم علی السلام قبر چپ کړای سجده وته کړی دا او یوسف علی السلام رونه چې کله وراله مصر ته تعارف سره وسو دوه حکومت چولای ادبیا غنم ورکول مصر بادشاہ جوړ دورونه نه پیژند ادای پیژند چې پیژندګلی وسلا وای پلار په زړه زړه سترګې تر پسې تلې دي وای دما کمیسه په مخ ور واچو سترګې بیا بحال سي او ټول خاندان دل تر ولته نستی د دل تر شایسته دي زدي مصر شهنشاه چې کله ورونه رااله زنه وای قران وای وخر له سجدا ټول ورونه ورته په سجدي اسل یوسف علی السلام خدای دا مخلوق ته سجده ورته کیږي آدم علی السلام مخلوق ته خدای نه ده فرشته سجده ورته کړی دي دا شرک ده کړه
که شرکی ولګو فتوا په نبیانو په ملائکو باندې اکه شرک نی بیا وجر وشوا که شرک نی بیا اچ وجر شا سنی کیږي اهل سنت دایره ته براجه بیا کنه اسه وجه نه شوای دا عقیده به قبله بیا وجه شوای سه ا وجه دادا چې سجده دوه قسمه ده یو سجده د عبادت ته یو سجده د ادب ده یو سجده د تعظیم ده یو سجده د احترام ده الله نه علاوه بل چاته چې سجده شرک ته د عبادت سجده شرک ته لکه پنځه وخت ته ملمنج کو دا سجده د عبادت پنیت کو دا بل چاته نه کوي نه پیر ته کوي سه نه نبی ته کوي سه نه بت ته کوي سه عبادت سجده صرف الله ته ده لا اله الا الله عبادت لایک صرف الله ده بل څوک د عبادت او سجده لایک نسته ده او دا سجده دومه د تعظیم او ادب ده ملائکه او چې آدم علی السلام ته سجده وکړه دا د عبادت سجده نه و دا د ادب والا سجده و دا تعظیم والا سجده وا دا احترام والا سجده وا یوسف علی السلام ته چورونو سجده وکړه دا د تعظیم والا سجده وا دا د ادب او احترام والا سجده وا شیطان د نبی له تعظیم نه انکار وکړه چې الله تا عبادت کوه خود تا خلیفہ د تا نبی ادب نه کوه او فرشتو د الله عبادت هم قبول کو او د الله نبی تعظیم هم قبول کو شیطان سره د توحید مردود سو او فرشته سره د توحید سره د تعظیم مقبول اسله لہذا یو توحید د شیطان دا او بل توحید د فرشتو دا چې کوم خلق د عبادت کوي او د نیکانو بندگانو ادب نه کوي دا توحید د شیطان دا او دین مش پناه غواړو او چې څوک عبادت ته الله کوي او تعظیم د رسول الله کوي عبادت ته الله کوي تعظیم د صحابه کوي عبادت ته الله کوي ادب د اهل بیت کوي عبادت ته الله کوي ادب او احترام د اولیاء کوي بلکې ادب او احترام د مور او پلار کوي د عالم دین کوي د حافظ قرآن کوي د سپینجری کوي د مسجد د جمعات ادب کوي د رمضان ادب کوي د قرآن ادب کوي دا ادب والخلق دغه ول توحید د فرشتو توحید دا چې چرګي فرشتو توحید الله در چې قبول دا دغه خلق ول هم قبول دا لہذا دا توحیدونه دوسلو الحمدلله مرسونانو تخدای د ملائکه او توحید نصیب کړای چې عبادت الله نه علاوه د بل چا نسو کوای دا سر کټ کې دای خوشي خود عبادت سجده چاته نسی کوای عبادت صرف د الله دا خو ادب او احترام خو د هر ایغه کس کو چې چاته خدای عزت ور کړای دا الدین كله ادب دین خو ټول ادب دا چې په کوم دین چې ادب نه د پلار ادب نه د مور ادب نه د مشر ادب نه د شپنجری ادب نه د جمعات ادب نه د قران ادب نه د حرمین ادب نه د ولی ادب نه د غوث ادب نه د صحابي ادب نه د نبی ادب نه دا خو کومه سره دین هم نه ګڼو او دې چې بل مسله محل سلا مخ چې امتو چې تعظیمی سجده روا وا موږ امت چې تعظیمی سجده حرام ده صحابه اجازه غوښته یا رسول الله موږ کومونه ولیدل سردارانو ته سجده کوي نو سجده لایق ته چې موږ اتا ته وکړو نبی له سلام منه وکړه وای سجده اجازه نستا کما چاته سجده اډر ورکاو کورواله ته مور و چې خاوند مو چمال کور را کو بار ناراضي ما بشجنو ته اډر ورو چې کورواله د خاوند ته سجده کوي خود دغه امت چې تعظیمی سجدی اجازت هم نستا خدا نقطه ور سره زده کا کچا دی ولی نبی قبر ته سجده وکړه موږ مسلک سره هیڅ تعلق نستا دا خو زه اصل حکم بیا تر شو دا موږ مسلک سره د سړی تعلق نستا چې د قبر ته سجده کوي نه د تخواجه شاه سلیمان ویلی دي چې ما قبر ته سجده کوه نه د معین الدین اجمیری صاحب رحمت الله علیه ویلی دي نه بابا فرید ورته علی دي یوې سلسله پیر چاته دا د تاسو موږ ته سجده کوه ټول اولیاء خلق ته الله ته سجده کو لموج کو د الله عبادت کو د الله بندگان جوړ سو مریدی مطلب دا نه ده چې پیر بنده جوړ سا مریدی مطلب دا ده چې مریدی په برکت سره به د الله بنده جوړ سي دا لار ده دا طریقه ده دا وسیله ده دا یو ذریعہ ده دی بغیر ته خدای ته رسیدای نه سي اصل مقصد خو د خدای رضا کول دي اصل مقصد خو وصول الله دا اصل مقصد خو د الله معرفت د الله پیژندګلی دا د الله قرب او نزدېکت دا او دا به د الله نیکانو بندگانو په ذریعه سره حاصلېږي کامل پیر په برکت دا سلسله تر حضور تل زکه خو چې چا سلسله نه یا لاس نیوانه سي درکوي چلور شرطونه د بیات یو شرط دا چې د پیر سلسله تر حضور تلی بیا د په واسطه ته حضور تر رسېږي او د رسول الله په واسطه به الله تر رسېږي الله تر رسیدان علاوه بل الله رو کستا دانه
اب په بل لوري لاړ سي هم په دغه لار به ورشه خدای رسول ته چې څوک تلون کاندي په لار د درویشانو د کارونو حال ته ګوره حال سشو راشه مه کوه انکار د درویشانو په هر چا چې د غضب لینده را کښ کړي خطا نه درومي ګزار د درویشانو نو کنن چوک سجده هم کوي قبر ته بیا خلک په موږ وتړي وای دا تاسو ورته دا تاسو مذهب ده دا تاسو مسلک ته بیا موږ پښتون خو هغه مثال لري چې چا ورته لا غوښه ته نه وړ بیا دای پسې پرېده بیا بل چا ورته چیرې پرېږه وای غوښه نه وړ غوښه ته خو ګوتې وره بیا چې وروړي بیا غوښ ور پورې دا پته نه کو کچار ته ویل کنه چې دا بریلیان دا یا قبرو ته سجدي کوي اپیرانو نه خدایان جوړ کړی دي نبی ته خدای نه ورچی کړای دا بیا جامع چې جای پرې شي وای چې دلته پیغمبر علی السلام راځي بیا ولاړی باز بیا وای چې دا خو داسې بی دینه دي صفا مشرکان دي گمراه دي بس دغه نه خو کا جان بچ کو دا خو کا په خطا دي الانکه دا ټول پروپاګاندا دا ټول افوا ده د حقیقت سره هیڅ تعلق نستا دا داسې پروپاګاندا ده لکه شرانګه به حج موسم چې خلک راتلل او مکه خلکو حضور خبر نه منله حضور ډیر وسپو کو بیا به بار خلک چې حج تراتلو بیا به رسول الله یو تمینا چې ورغی په کانو به ورته ولاړو دعوت بیا ورکاو بیا کافرانو ویل چې وای دا خو به نور خلکو دین ته واړی وای بیا به موږ داسې کو چې غلې چې بدریجو الدنه به خلق منې کو چرنګ به منې کو میټینګ چیرته لګیا دا مسجد حرام شریف چې ګډ ناشتي هلکه صورت چې جمعه چې لہذا دا ضروری ده چې چوک جمعه چې ناشته هلکه لګولي بیا به خدای مهلمانه ادا به کېدای سیدا دغه سي میټینګي جمعه چې بیت الله شریف چې میټینګ لګیا دا دایره چې نولې دا هلکا ا میټینګ دا کوي چې نبی علیہ السلام به نعوذ بالله بدنامه وو ورته بچ دا جادوګر ده چا ورته نه وای بچ پاگل د لیوانه د دماغ خراب سلی چا ورته نه وای به شاعر ده چا ورته بچ نه په د جادو سلا ده چا ورته بچ پیران لاس تکړی دي نجومی ده بیا به غلیو چې ولاړی به خلک نفرت زنده کوي افوا به پیلاو کو پروپاګاندا به پیلاو کو بیا به چې کوم خلک و سادهګي یغه به چې وار ودله ابا نږدونه ورتلو چې کوم خلک به شاعرانو هیغ به ویل یو ور د بیا ورسو مجلی ونی لیدلی دي موږ پاگلان پیزندو موږ شاعران پیزندو موږ جادوګر هم پیزندو یو ور دی ورسو بیا به چوک چې مصطفی جان رحمت بارگاه تراغه دو جها چهره بیا ولیدله د حسن و جمال بیا ولیده او د مبارک کلمات او خبره بیا وارویدله بیا به داسې په فداسه چې جان بیا په قربان او مال او اولاد بیا په قربان حقیقت جته بیا جان رو ورساو نو ای پښتنا کم از کم موږ نه خو پتا وکا خبره خوروي مان هم مشته هم را سموش بلی دنیا چې خونه وسېجو چې تاسو قبرو ته ول سجده کو تاسو نه په خدای ملو بتلی تاسو قبرو ته سجده کو که خدای ته سجده کو نو ته ترخیل چې وسړی مړه کړه دا اوس په ټول ته ترخیل مړو او چې چا مړه کړه غنی سا موږ قبرو ته سجده نه کو الله ته کو چا چوکې کوي پیغام باندې فتوی لګو موږ معاف کا او دوه خبر کچا سجده هم وکړه نو موږ مسلک سره ای تعلق نستا اعلی حضرت عظیم البرکت چاله وجه خلق مشتبر اعلان وای اخو وای چې پیر زیارت ته ورسه چلور قدم لري درېږه دین ډیر نږدې ما ورجدا بیا د بيده لکه په زمدینه ته پیر سره ټچ نږدې نه چینېږي لږ په فاصله چینېږي ډیر نږدې دا عرف چې ادب خلاف تا نو اعلی فرمای اولیاء خو قبرو چې هم زم دي خو چمړ خو نه دا مرګ بعد هم الله زندگی وردا چلور لغزل لري ولاړه قبله پسید فاتحه وایي صالح ثواب وکا د په وسیله دوا هم وکا بیا واپس کیږي چې کوم امام مشتوي چې قبر ته ډیر نږدې ما ورجا ا مشتوي چې سجده ورته وکا وای د رسول الله روزه جالي تلاس ما وروا چپوای هم ما چپولو کوشش ما کوا ولې دیل وجنه چې بدعت تلا شرک تا وای بیا د بيدا چیرته د حضور جالا روزه چیرته د مجالاس وای دا کما ده چې رسول الله خپل قدمو چې روغشتله حضور ته مخامخ ولاړې سلام ورته وای حضور ته ویني تا سلام ور جواب درکې ودای وړه خبره ده چې ته نور پسې ورنږدې کېږي اعلی حضرت خو بدی کتاب لیکل دا زبدۃ الزکیه لتحریم سجود التحیه چې قبر ته تعظیمی سجده هم حرام ده خو کچو کې کوي مفتی حق جوړیږي فورا د فتوا د شرک نه ور کوي
پته دې زنده کوي چې تا عبادت پنه سجده وکړه که ادب پنه ته وکړه که عبادت پنه ته کړی بیا مفتی صاحب ته فتوا ما ورکا وراسه چې زه تر تولی ک چې دا مشرک تا او که تعظیم پنه ادب پنه ته کړی بیا ګناه وکړه ګناه کبیره وکړه موږ امت چې تعظیمی سجده حرام ده خو شرک او کفر نه ده په دې اسلام نه خارجيږي نو چې څومره حکم دی غنوره ولګو سیال شریف خلیفگان چې دی داده خواجہ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ خلفاء دی الحمدللہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ په دور چې عموما د پیر مریدان عوام ډیری عالمان کمی د خواجہ شاہ سلیمان صاحب عالمان مریدان ډیرو چې څومره لوی علماء او د مریدانو چا ورته لیو خواجہ صاحب تا مریدان علما ډیر دي دا څه وجه ده وای عالمان زمریان دي ازمرو تلاس ور چولې زمری کار ده خواجہ شمس الدین سالوی صاحب ډیر لوی عالم و د خواجہ پیر پٹھان مرید و پیدل بترات سیال شریف نه تاو سیتا مشته استادان کیسه کوي خیر قمر الدین سالوی صاحب الحمدلله نن هم عالمان روان دي چې تلاو نو التم لگاونو ونی وای چې مش سره مناظره وکتا سه قبرونه چپاو دا شرک ته د ورته له مناظره بشاته کو زد ورکاته نه پل کوم تاسو به ما ته دا چې دا صحیح دي که غلط چې علیمان خو یو کنه به بشاته مناظره کو دای بچ لاړه خالم زکه بیا چپ کړه خپل بیا کړه ټنډه پسه بیا نه لگاولر چیک بس چې سلام واړو ملګان او تل المونج د نو سو وی ولې وسجده پرز د تا نه وکړه دو طلبه مناظره وصله مناظره وصله حاجت نسته دا ګوتا خپل فتوا د چې امام زکه چپ کړه دا سجده نه ده نو قبر خالق شل کو چپ کو دا سجده نه ده نو بیا شرک چرنګ که قبر ته چا تعظیمی سجده وکړه شرک نه ده حرامه ده بیا که تعظیم په نیت چپ کو لا ادب سره ودرېدو بیا دا چرنګ شرک تا لہذا مفتی ته پکار ده چې نن خود غریبان چوک نسې نیولای خو قیامت چې به دنه فتوی پته کیږي خیال دې کوي په مسلمانانو د خامخا د شرک فتوی نه لګي نو عبادت د الله دا او تعظیم د الله والو د نیکانو دا ادا توحید د صحابه هم دغه توحید مستچانه میلاو دا له صحابه میلاو دا په صحابه چې چا اختلاف ستا چې مشرکانو کا مؤمنان ټول متفق یو کنه چې صحابه مؤمنان وو صحابه خو مشرکان نه وو صحابه رضی الله عنهم ورضوا عنه وكلا وعد الله الحسنى ټول سره الله د جنت وعده کړي الله له دو راضي دو الله ناراضي واروا یو څو مثالونه درک بیا تقریر ختمه صحابه او توحید عقیده ټیکوا عبادت دی الله کو او تعظیم دی رسول الله هغه کړای دا چې دومره تعظیم مرید دی پیر نه سکوای شاګرد دی استاد نه سکوای اولاد دی والدین نه سکوای نوکر دی افسر نه سکوای چې څومره تعظیم دی رسول الله صحابه دی رسول الله کړای تاسو چیرته لیدلی چې پیر لاړې ټوکړي چې مرید لاس وتنی ولې چې دا لاړې زکه تنسی لاړې بیا ادبی نه وسی او بیا جان پورې مشلی برکت پاره پیر پازه سپې کړي او مرید لاس ورتنی ولې استاد پازه سپا کړي شاګرد لاس ورتنی ولې مور او پلار پازه سن کړي اولاد لاس ورتنی ولې افسر پازه سن کړي ام سپای نوکر لاس ورتنی ولې نه ادب کو خو دومره ادب تاسو نه دلیدلای قربان سو قران چې چیرته آیت نستا چې ما مصطفی لاړې تو کی بیا مزکه ته نه پرېږدو کنه تاسو بیا ادب وسلو خو قربان سو قران چې خدا وو وتعذروه وتوقروه الله فرمای ما نبی ادب وکاو د ما نبی تعظیم وکاو پتا سه زفرز کاو چې ما نبی ادب وکاو صحابه ویل مستدورا ډر کافی دا رسول الله بچلاړي تو کلم زکه ته صحابه نه دی پرش لاس بیا ورتنی ولي و لاس او غرو چې بیا واخسته او برکت پر بیا په جانو مشه اچھا چلو لاړې خو لاړې دي چې پزه سپاکو تاسو موږ بیا د بي ماف ګړنګ ورته آیو او مسلې تر وای د خپل ګړنګ د پکالي ولګېدل بت تشکاری د خپل ګړنګ د کا وبو ته ورواچې دلغه وبنت شي د خپل ګړنګ د کا خوراک ته ورواچې دل وبیا خوري خپل پردي پرېږ دوا د خپل ګړنګ برومجه په خپل مخ باندې په بدن خپل ګړنګ نه پمجه مصطفی جان رحمت بچ پز مبارک صفا کوله د پز مبارک او به صحابه هم زکه تن دی پریشه لاس په ورتنی ولي و تیار غر و چې بیا واخستل او برکت پر بیا په خپل بدن باندې مشه
وسته تعظیم ته شرک وای بیا خو صحابه ته مشرک وایا تعظیم نه ده شرک عبادت د غیر الله شرک تا موږ د غیر الله عبادت نه کوو ته پوه نه موږ د رسول الله او د صحابه او د والانو ادب کوو او ادب خو صحابه کړای دا بیا صحابي ته مشرک وایا ذکر دې قندهار امام بریلی شریف امام اعلی حضرت امام اہل سنت تو جوش ورغائے وہی شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے وہی چھ کم مذہب چھ دی نبی تعظیم او شرکی دا مذہب قبل وما دا خود لعنت قابل دا ذکر چھ تعظیم دی مصطفیٰ کو صحابہ ہم کڑائے دا شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاتی ولادت کیجئے جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد ان کی اپنی عادت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام بچے او دس کو صحابہ با گڑتر گرزدل وبیم زکتن دی پریشے قرآن سری نسنستا دا اجمالی حکم دا وتعذرو ہو وتوقرو ما نبی ادب کو صحابہ وی مشتدورہ خبر کافی دا یہ کو تا دی شرک نن خو تا ما عقیده زکه خراب ده چې داسې معاشري چې اوسېږو چې موږ خپل خلک دا نورو والا نه وایو موږ خلک ډارېږو وایي چې شرک نه اوسي بدعت نه اوسي ولې په یوه غوږ باندې شرک ورو په بل بدعت ورو چې په لوډ سپیکر یو نه دوم تقریر خو لا شرک والی لا بدعت والی بله خبر نسته ده د تا ما عقیدې هم کمزور اسلې صحابو داسې عقیدې نه وې چې یا به شرک اوسي یا به بدعت وسي چې مصطفی به اودس کو ګډ به پتنګان غوندې تر ګرځېدل لیدونکي به ویله که لانجه لګیا ده جګړه لګیا ده هر یو به جان ورمخته کاو د مصطفی جان رحمت د اودس اوبه بیا اخیستلې او په دن باندې بیا برکت پاره مشلې بیا به که چاته نسلې میلاو بیا بل صحابي لاس پورې لاس ومشه جان پورې بیا تیر کړ وای کاڼي جان پورې مژو دا شاه سلیمان زیارت کاڼو دي چې څه شی دي نو ته پیناډول ګولې خورې دي چې څه شی دي انګریز والا ډاکټر ته ور پرېږي و یار چې خدای کوي بیا ډاکټر ته ولې پرېږي چېر چې خدای کوي ډاکټر خو خدای نه ده که نه تا ډاکټر روا ده وایي دا خو مې وسیله کړی ده نو ما خواجه شاه سلیمان وسیله کړی ده د د قبر زیارت مې او د د کاڼه مې وسیله کړی ده چې پیناډل د انګریز په ګولۍ په زباب ما ته شفا میلاو کېدای شي د پیر پټان قبر په کاڼي واسطې سره الله ما ته شفا راکوی او دا جاهلانه عقیده نه ده دا یو رسم نه ده دا صحابه و مشترا ده چې کوم صحابي ته د حضور بدن اوبه نسلې میلاو د بل لاس په لونسو د اغلام د لاس باندې لاس تیری اجان پورې موږ برکت غني دا تبرک عقیده موږ ته صحابه ورشولې ځکه زه وایم چې موږ مسلک نه وای مسلک نه ده دا نوی مذهب نه ده دا نوی دین نه ده د موږ دا زړه کلمه زوړ دین هغه ده چې کوم صحابه و مشترا کړی بلکې صحابه د نبی تعظیم چې دومره په مختلی دي موږ ته خو وای شرک مه وکړو چې نبی علیہ السلام مازدیګر لمونځ کړی حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی نه ده کړی او د په غیږ چې سر مبارک یې شاید اور المر ډوبېږي او په دې مالا پوه ده چې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى د لمانځي حفاظت کوه خصوصا ده ما منچینی المونج او منچینا المونج مازدیگر د امام صاحب په نزدیک په دې ته پوه نو حضرت علی هم په پوه ده چې مازدیگر مونج ډیر اهم ده په دې آیت پوه ده او المونج د خدای عبادت ته او دا حدیث ته بخاری من فاته صلاة العصر کچا د مازدیگر مونج قضا سو فکانما وتر اهل و مالو لک کوروالا اولاد زمن اعمال ټول تباسو دومره نقصان وسه یو مازدیگر منځ کدي چا قضا سو او دا حدیث حضرت علی ته لتا معنا شو معلوم ده خو په نبی باندې ژغ نه کوي چې بیا ادبی نه وسی یو طرف ته عبادت خدا ده او بل طرف ته تعظیم مصطفی ده بریلی نه دغه 14 صدی خبر نه کوه حضرت علی د خدای عبادت د مصطفی په تعظیم باندې قربان کړ مر ډوب سر مونږ نه وکړ حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عبادت خدا په تعظیم مصطفی قربان کو عبادت پریش مصطفی تعظیم نه پریش ته ژغ نه پوک او تعظیم څه شي خو به چې نسی خراب اچھا نبی له سن پورته سو د نور ته شرک ته وک مشرک سلله تا ما تعظیم پارل مونږ پریش دومره تعظیم د خدای ور زیات کړه اچھا نبی علیہ السلام خو نور ته خدای وحی نکړه نازله چې علی پاک باندې بیا کلمه وایا
دومره ادب یې درکو چې تا ادب پاره مال مونږ پرېښه ما عبادت بیا کلمه پوهې دور ادب دی تا ول نه کوي ما عبادت نه پرېږدی تا پاره خدای هم راضی دا مصطفی هم راضی دا ذکر اعلی حضرت فرمائی معلوم شد کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاد جور کی ہے اعلی حضرت فرمائی ټول فرضونه فرض دی خل هر شي ناول دی مصطفی دا فرض دا الله هم زنده راضی دا او مصطفی زنده راضی دا او مصطفی خدمت وکړه شرک فتوا نه په لګیږي مصطفی مې پریوت المر بیا ور تر خزوی او حضرت علی عدال منج کوي نو مجویل سوتای خیر الوارا مصطفی مجتبا مہربانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا رسول اللہ اور فرمائی والدنا وقت کو و یا رسول اللہ پل مانجا لگیا نبی رسول دا نور ته چا خیر دل منځ خو خدای عبادت ته خدای عبادت باندې لګیا وي خیر د لږ د لیټ سلای لږ د نا وخرا غلای نه رسول الله ورته فرمای تا قران نه دار ویدلای تا قران آیت نه دلیدلای الله فرمای یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم چې ما نبی مترغواړي فورا حاضرېږم چې رسول आवाज در کی پلان کې رایسا فورا حاضرېږو څه مطلب لمونځ به دې پرېږدو ما برګه چې به حاضرېدلی امام شافعی خو فرمایل لمونځ دې نه ماتېږي نور امامانو بیا لمونځ خیر دله سره وکړه ګناهګار نه امام شافعی فرمایي نه نه لمونځ دې نه ده مات په کوم چې دې پرېښی ده نبي ته ورڅه حکم یې ومنه کار یې وکړه خدمت یې وکړه بیا راسه لیغه جې شروع کړه لمونځ فرض ده خو د مصطفی تعظیم لیغه نه مخکې فرض ده که لمونځ و او تعظیم مصطفی نه و دا لمونځ دې نه ده قبول که حج و ادب نه و دا حج نه ده قبول که روزه او زکات و تعظیم مصطفی نه و دا حج او زکات